بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو، ما د اردو د خوشخطۍ سبقونه شروع کړو. تاسو ته ما یو سبق چې دی وښو. هغه یو سبق کې ما د الف نه واخله د را پورې د حرفونو د ښودلو طریقه وښوده چې د حرفونه به څنګه لیکل کېږي. د الف نه واخله د را پورې. دا دویم سبق دی د اردو خوشخطۍ. په دې دویم سبق کې به زه تاسو ته د سین نه واخله د کا پورې چې کوم حرفونه دي، دغه حرفونو د لیکلو طریقه څه ده، دغه طریقه به زه تاسو ته په دې دویم سبق کې ښیم. نو ما تاسو ته د را پورې حرفونه ښودلي. تر را نه وروستو حرف چې دی هغه سین دی. د سین د لیکلو طریقه څه ده؟ نو د سین د لیکلو طریقه دا ده چې د سین به مونږه په دویمه کرښې له پاسه درې غاښونه جوړ کړو لومبی، او دا درې واړه غاښونه به مونږه د دې شروع به مونږه چې دی کوو په کراس کرښې سره. نو دویمې کرښې له پاسه د درې غاښونه جوړوم. تاسو ته ښه په غور باندې وګورئ. دا دویمې کرښې له پاسه درې غاښونه ما جوړ کړو. د دې نه وروستو بیا د دویمې کرښې نه مونږه الف شروع کړو او کته د درېیمې کرښې ته به را ورسو. د هغې نه وروستو بیا به چې دی دې له مونږ ګولایي ورکړو او دا ګولایي به مونږ را رسو د دویمې کرښې نه لږ غوندې لاندې به مونږ دا ګولایي ختم کړو. نو دا د سین د لیکلو طریقه شوه. د دې نه وروستو د صاد حرف دی. د صاد د لیکلو طریقه چې دی هغه څه ده؟ د صاد د لیکلو طریقه دا ده چې صاد هغه به مونږه د دویمې کرښې نه شروع کړو او کراس کرښه به مونږ راکاږو د بل کرښې طرف ته. بیا به چې دې له مونږ ګولایي ورکړو او کته کرښې سره دې سر سره به مونږه یو ځای کړو. دې ځای کې به معمولي غوندې د لکۍ بوله جوړه کړو او بیا چې دی د هغې نه وروستو الف به مونږه دې ولګو د درېیمې کرښې ته به را ورسوو او آخر کې به د سین په شانتې ګولایي دیله ورکړو او دا ګولایي به د دویمې کرښې لږ غوندې لاندې ختم کړو. نو دا د صاد د لیکلو څه شوه؟ طریقه شوه. صاد د لیکلو طریقه دا ده. نو سین چې مونږه ولیکو نو د سین د لیکلو سره د سین د زده کولو سره مونږ ته چې دی شین هم زده شو. خو د شین د ټکي چې دی درې ټکي دا به د دې د لګولو طریقه څه ده؟ د دې د لګولو طریقه دا ده چې دا به د لومړنۍ کرښې له پاسه دا درې ټکي لګي. د صاد د لیکلو طریقه هم د صاد د لیکلو په شانتې ده، خو د صاد چې دی دا ټکی دا به د لومړنۍ کرښې له پاسه لګي. او د طا د لیکلو طریقه هم دغه ده، خو دې له پاسه چې دی بیا الف لګول غواړي د صاد په شانتې د صاد په شانتې. دا څه شوه؟ دا طا شوه. دا د طا د لیکلو طریقه شوه. د دې نه وروستو عین دی. د عین د لیکلو طریقه څه ده؟ د عین د لیکلو طریقه دا ده چې عین به مونږ شروع کوو د لومړنۍ او د دویمې کرښې د منځ نه، او د لومړنۍ کرښې او د دویمې کرښې دا لومړنۍ کرښه ده، دا دویمه کرښه ده. د دې نه منځ به مونږ شروع کړو. سی چې څنګه لیکل کېږي هغه سی به جوړ کړو. و دې د سی د آخري سر چې دی دا به معمولي غوندې د دې بر سر نه غټي او آخر کې به چې دی مونږ ګولایي ورکړو د جیم د ګولایي په شانتې. د جیم د ګولایي او د عین د ګولایي کې چې دی فرق دا دی چې د جیم ګولایي د هغې دا سر چې دی د بر سر سره یو ځای او د عین دا د ګولایي د منځ چې دی به د بر سر سره یو ځای نه وي. دې پسې چې دی فا ده، د فا د لیکلو طریقه دا ده چې فا به مونږ شروع کوو د دویمې کرښې نه او د دویمې کرښې له پاسه به مونږه د هغې ګول سر جوړ کړو بیا، او دا به شروع کېږي د دې ځای نه د دې ښي سیټ نه، او د کرښې له پاسه به چې دی مونږه ګول سر د فا جوړ کړو او آخر کې به له ګولایي ورکړو کته کرښې ته به را ورسو او بیا به سیده راځو په دې کرښه باندې
او اخر کې به چې دی مکمل کړو. دا څه شوه؟ دا د فا د لیکلو طریقه شوه. د قاف د لیکلو طریقه دا ده، د قاف هغه هم دویمې کرښې له پاسه نه شروع کېږي، په دویمه کرښه باندې به د هغې سر راځي، او د هغې سر چې دی هغه به معمولي غوندې اوږد وي. دا موږ شروع کړو، د دې ګولایي موږ جوړه کړه، ګول سر موږ جوړ کړو، او دې د سر چې دی معمولي غوندې اوږد دی د فا د سر نه. او اخر کې چې دی د سین په شان دی ګولایي به جوړه کړو، او اخري د دویمې کرښې نه لږ غوندې لنډه به یې پرېږدو. نو دا د قاف د لیکلو طریقه ده. او د قاف د نقطه چې دی دا به د قاف د دې اولې کرښې له پاسه لګي، دا دوه نقطې به د اولې کرښې له پاسه لګي. د دې نه وروسته چې دی کاف دی، د کاف دوه جزونه دي. اول جز چې دی هغه الف دی، الف به تاسو زده کړی چې د لومړنۍ کرښې نه شروع کېږي او په درېیمې کرښه باندې ختمېږي. نو الف به موږ چې لومړی شروع کړو درېیمې کرښې ته رسېدو سره موږ چې دی بیا دې اخر کې د با په شانتې حرف ولګو، نو دا به څه شي؟ دا به ستاسو کاف شي. اخر کې به با څنګه لومړنۍ شانتې لیکل کېده هغسې با شانتې به با ولیکو، نو دا به څه شي؟ دا به کاف شي. اخر دې له پاسه به دا کراس کرښه ولګو، نو دا به څه شي؟ دا به کاف شي. دا ستاسو دویم سبق شو. په دې دویم سبق باندې چې دی محنت او کوشش وکړئ، نو تاسو به هله چې دا سبق او دا خوشخطي زده کېږي، خط به خو ښکلی کېږي. که محنت او کوشش او مشق په دې ونه کړو نو هسې خط نه زده کېږي. دا حروف تهجې تاسو زده کړو، دې نه وروسته بیا مرکب حرفونه څه دي، نو هغه به بیا هم تاسو ته ښیم. د درېیمې ویډیو انتظار کوئ، په هغه درېیمې ویډیو کې بیا د دې کاف نه وروسته چې کوم حرفونه دي هغه حرفونه به زه تاسو ته وښیم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.